ماضی په باره کې ماضی په باره کې ورون موږ دا خبره کړې و اول او د ماضی سبق چې کوم شروع شو نه نه موږ لاول دا خبره کول دا په کتاب کې نشته ما ته ګوره اول موږ دا خبره کړو اول او سبق کې چې د ماضی دلیل 14 سیدی نمازی اولین څنګه دا مبني نه دا مبني ولیدا بیا موږ دا خبره کړو چې را مبني علی السکون نه دا مبني علی الحرکت ولیدا بیا مبني علی الفتح ولیدا دا خبره موږ کړو دا ضربه الاولین څنګه بیا موږ چې بضربا کې ورون سبق کې موږ دا ویلو چې بضربا کې الف بضربو کې واو بضربنه کې نا دا ولې لیکلېږي نو بضربا کې الف ذکر لیکلېږي چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا په اصل کې هما ضمیر دا د تسنیه ضمیر دی او ضربا هم د تسنیه څخه ده نو د هما په ځای باندې الف چې اندالي کوي په چې دلالت کوي چې دا په اصل کې هما ضربو په اخر کې واو ذکر لیکل دی چې دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا په اصل کې همو دا ضربنا په اخر کې نون ذکر لیکل دی د پاره دې چې دا دلالت کوي چې دا په اصل کې هون نو یعنی دغه ضمیرونه پرې کې پټي فا ضربا کې هما په ضربو کې همو په ضربنه کې هون نه د دې وجنا دا چې په اخر کې الف او نون لیکل شوی دي بیا په دې ضربو باندې اعتراضونه دي درې اعتراضونه دي یو دا اعتراض دی چې په ضربو کې تا خدا خبره کړو چې ماضی اخر مبني پر فتح وي دلته کې په ضربو کې په باب باندې لا پېښ ولې راغله زمو ولې راغله منداغي جواب کړهو چې دا واو زمو ذکر راغله دا چې واو جنین دا شفوي حرف دی شفوي یعنی د شوندو نه الګي نو دا واو دا تقاضا لري خبرې کوي چې زمانه مخکې د دسي حرف وي چې هغه دسي حرکت وي چې هغه شفوي وي موږ په حرکاتو کې سوچ وکړو فتحه ضمه کسره پایږي دا ضمه چې دا شفوي وا د دې وجنا دا ضمه چې نو دا د دې مخکره لاله بل چې ضمه چې سو پورې مخکې د دې واو نه راغله نه او واو مدن ویلېږي مدن ضربو ویلې ضربو فائدې نشته وي واو نه مخکې همیشه د پاره ضمه پکار وي د دې د وجنا په ضربو کې د واو نه مخکې ضمه دا راغله بیا دا خبر اوسولا چې د وی چې د واحد مذکر د جمع مذکر غائب په شو کې د واو د مخکې ضموي دا خبر استا غلطه ده ولې غلطه ده ځکه رمو دلته واو چې د جمع مذکر غائب ده او د دې مخکې چې دا ضم نشته بلکې د دې مخکې فتح راغلی ده په میم باندې فتح راغله نو وایو چې رمو په واو په د واو په اخر د واو نه مخکې ضم راغلی ده هغه ضمه تقدیری ده یعنی ضمه موږ ذکر نه بلکې دا رمو په خپل اصل باندې نه بلکې دا رمو ده په اصل کې رميو چې موږ دا ومنو چې رمو په اصل کې رميو ده نو موږ رميو ته وخت د وانه مکه ضمه جن دار راغلی ده د وانه مکه ضمه دار راغلی ده چې ضمه راغلی ده څه ولا نو یا متحرک راغلی ده ما قبل لري مفتوح ده او دا یا موږ په سره بدل کړه رماو ته جوړ شو د قالبا قنته ول التقاء ساکنان نغله یو الف ته یو واو ده الف ته التقاء ساکنان نو دي موږ وګورو یو رماو ته جوړ شو بیا دا خبره ده چې د وی چې د واو نه ما قبل چې کم اته پدې باندې زم پکار ده او رزو پدې کې دا واو نمک کې ذات راغله او دا ذات خود واو نه ما قبل حرف نه بلکې پدې رزو کې خود واو نه ما قبل زنده یا راغلی وا نو دلته کې پدې واو نه ما قبل زم پرې زوات باندې زم مسکای وې دا کومه کې دا خبره وکړه چې دا واو د جې مذکر غائب چې کمی دي نه مکه با زم راغلی او رزو چې نه دا غولکا پرې کې دا واو نمک چې کم زوات ده نو زوات خفا کلمه دا عین کلمه او دا غو دغه مکه نه دراغلی دی واو مکه نه راغلی نو پرې باندې زم مسکای خو شو به باندې نو وایو چې دا زما په اصل کې پیا باندې راغلی وا او دا رزو په اصل کې رزیو په اصل کې بیا به یدعو يرمي والا درې مې سوچلی دا داګه دوی نه د یا حرکت ما قبل د نقل کړی شو یا په اوسره بدل شو اواز لکه سګین دوی نه اور ددو رزو ته جوړ شو دلته کې مصنف رحمت الله علیه وجه ذکر کړی دا چې دا رزیو په اصل کې
او دا زمه په یا باندې ثقيل او دا وګور دی دلا رزیو ته جوړ شو رزیو ها او واج وګور رزیو شو یا یا چې لکه څنګه نو جن وګور دی نو رزیو شو څه شو رزیو وز رزیو شو نو زوات باندې کسره ده او واو دا په اصل کې زمه تقديري ده واو زمه تقديري ده واو څنګه زمه تقديري ده چې لکه زمه چې موږ کله راکاګو د دې نو واو جوړيږي هغه با پېش بو او چې کله موږ راکاګو موږ با پېش بو نو د دې نو واو جوړ شو نو دا واو په اصل کې زمه تقديري ده سره زمه تقديري نو کدا واو د یا د حرکت مو ماقبل تنه نقل کړي نو بیا به سره اطلاع چې د کسرې نه با ورستو زمه تقديري تتللو او د کسره حقیقینا زمه تقديري تتلل دا ثقيل دي د کسره حقیقینا زمه تقديري تتلل دا ثقيل دي لہذا د واو نه ما قبل د زوات دې په زوات باندې زمه راغله رزو دي جوړ شو رزیو و رزیو ویل چې دا صحیح نه دي ولکه ثقيل دي ولی ثقيل دي ځکه چې رزیو کې د زوات دلانه کسره حقیقي ده او واو دې دا زمه تقديري ده پوښښ مې باندې لکه باندې پوښښ ها او دې تل دې ثقيل دي وس دې نه مخکې دا خبره کوي چې د ضربو په اخره کې الف ولې لیکل شوی دی جمع ذکر غائب چې کوم سګي د دې په اخره کې الف ولې لیکل شوی دی خبره باندې پوه شئ د ضربو په اخره کې یعنی د جمع ذکر غائب په اخره کې الف ولې لیکل شوی دی نو دوا جوابونه ذکر کړی دي یو جواب دا ذکر کړل دی چې د واو عطف او د واو جمع په منځ کې فرق راشي د واو عطف او د واو جمع په منځ کې فرق راشي په مثال د دې مثالونو کې دغه حذرا حذروا قتل زید حذروا قتل زید حذروا قتل زید والدلیل مثال نه مراد ده په کوم دی چې واو د فعل نه جدا راغلی واو د فعل نه لکه ګوره دا فعل د حذرا او واو جدا راغلی نو دلته کې دا واو چې نه کنه دلته الف لیکل کېږي حذروا قتل زید دلته الف لیکل کېږي وکدا الف ته ولې لګي نو په تاسو قسمه مثالونو کې په تاسو قسمه مثالونو نه مطلب دا دی چې دا واو د فعل سره کلام کلمې سره متصل نه راغلی واو د کلام کلمې سره متصل نه راغلی چې دا الف پکې نه کنا نو بیا به څه راشي نو انسان په ځای کې دا راځي چې د څه مثال لري حذر وقتل زید دا واو عطف دا په دې چې دا واو عطف ته دا واو جمع دی او چې کله دا واو نورستو الف ولې کړی شو نو دا خبره بیا څه نشي ویل چې دا حذر وقتل زید دی ځکه دا واو عطف نورستو الف نه کړی حذروا قتل زید خو څه معنی او په مثال لري مثالونه کې مطلب دا دی چې کله واو د لام کلمینم جدا لیکل شوی چې دا واو د لام کلمینم جدا دي نو بیا دا دغه خطرې وي اشتباه خطرې وي کله دا واو د جمع نه او کنه واو د عطف دی وایي نو موږ چې خاطر کې تدل کوم دا خبره تاسو منله او بزربو کې بیا ولې الف لګي بزربو کې خدای دا واو د الف سره دا واو د لام کلمې سره یو ځای دی چې واو د جمع د لام کلمې سره یو ځای وي نو دا واو عطف نشي کېږي دا واو عطف د لام کلمې سره یو ځای نه وي واو عطف د لام کلمې سره او دلته خدای چې دا خبره حاله ده چې کله دا واو د لام کلمې سره متصل نه وي جدای نو بیا پته نه لګي چې دا واو جمع ده او کنه دا واو عطف ده ویګې باندې نو په دې ضربو کې دا الف منګه چې لیکل لري اگر تل لګي التباس خطر نشته لري وقرد للباب یعنی چې د باب دا ټول سګي او دا ټول خبره اتره یو شته شي موافقت راشي د دې وجه الف کې الف لیکل لري نو په ضربو کې الف لیکل لري خو څه دې باندې نو بیا وایي چې هغه په ضربو کې الف لګي نو په ضربوه په دې کې و ضربوه دا هم دا جمع ذکر غایب څنګه او هو د نسبت شو نو بری کو صالح کولی کنه بری کو طالب کړي کې نو یې بری غالب څنګه لیکما کوم بری غالب کولی کو نو د فاعل او د مفعول په منصوبه اتصال بغیر سره راشي بغیر د ضرورت نو د صحیح نه دي وایي مې باندې یعنی د دې فاعل او د دې مفعول په منصوبه انفصال بغیر سره راشي چې دا صحیح نه خو څه به باندې ها دا یو وجه ذکر شولا چې د دې ضربو کې یعنی د جمع ذکر غائب او څه وکي د واو نو ورته الف ولې لیکل کېږي یو په جواب ولې یو جواب دا ورکو
چې د واو عطف او د واو جمع په منځ کې فرق راشي د واو عطف او د واو جمع په منځ کې فرق راشي په مثال دا حذرو زیدین کې په حذرو قتل زیدین کې او د دې مراد هغه مثال دی چې په کومي کې دا واو د لام کلمه جدا دي کله شوی بیا پته نه لګي دا واو عطف او واو جمع ده دویم نمبر جواب دلته کې دا ذکر دی چې دا واو جمع او دا واو واحد په منځ کې فرق راشي او مثال لم يدعو باندې لکه لم يدعو او لم يدعو لکه گردان موږ يدعو يدعوان يدعون تدعو تدعوان يدعون تدعو تدعوان يدعون ها وصل لك اذا لم يدعو جاءنا لم يدعو يدعو صيغه كم تصريف يدعو يدعو لكن يدعو بمعنى لم داخل شيء لم يدعو لم يدعو شيء دا به قانون نه چلاولای دا یو قانون به نه چلیږي چې واو راغی يدعو يرمي ولا قانون چې واو راغی او کلام په مقابله کې ماقبل مفهوم یا مکسور دا بدل کې يدعو بشي ايش ولا او بیا په دې باندې داخل شي دا لم يدعو بیا ګرځي بیا رسول دی لم خداو کې تعالی چلول نه خو صرف يدعو په دې باندې لم داخل کې دا لم يدعو بشي وجه معنی او يدعون له په دې باندې لم داخل کې لم يدعون نا یو بګدا يدعو یې په مې سوچ له جواب واو راغه د ضمه او د واو په منځ کې د واو حرکت باندې موږ ورځو با يدعون بشي دغه څنګه ته ونه واو ورته بیا لم دې داخل شو نو د لم دولنا قانون عربي ورته نو لم يدعو بعد نو دا يدعو او دا يدعو یو شان دي او دا واحد څنګه او دا جمع څنګه د لپاره چې دلالت کوي دا چې جمع څنګه دې وجنه یو نور کوالیفای کړی شوی واښو دې باندې دا وڅ وګوره دې کتاب کې مخکې سبق بیا غو نشم مله خدا وسه وکتب الالف فی ضربو او لیکل شی د الف په ضربو کې ضربونه مطلب د جمع مذکر غائب په څه کې للفرق بین واو العطف و واو الجمع په فرق راشي په منځ د واو عطف او د واو جمع کې ومثل حذروا قتل زيد حذر وقتل حذر وقتل کنه نو ګره حذر وقتل دوی او چې کله دا ته کې جمع مذکر غائب سره کې نو حذروا قتل زيد به سبب حذروا قتل زيد الګه پوه شو دې باندې الګه تاسو پوه شو دې باندې ها او بیا په دې باندې اعتراضونه دي چې دا پدې کو جدا خبره را چې واو کله د دینه متصل نه وي جدا وي نو بیا کو التباس خطر را او چې کله یو ځای وسره لکه په ضربو کې نو بیا کو د التباس خطر نشته نو الته ولې و الف لګي نو تورد للباب وقيل او چابيري دي چې للفرق بين واو الجمع و واو الواحد چې د واو جمع او د واو واحد په منځ کې فرق راشي د واو جمع او د واو واحد په منځ کې فرق راشي في مثل لم يدعو پوښي وځه اعتراض که تاسو باندې کې دا راځي چې لم کله په فعل مضارع باندې داخل شنو دا خو لکه حرف علت او لم يدعو بکار دی کنه نو لاندې دی راځي کې لیکلي دي چې ته وایي چې فإن قيل فما يدعوك إلى هذا التكلف فإن كلمة لم إذا دخلت في الجمع تسقط النون فصار لم يدعو وإذا دخلت في الواحد يسقط الواو فصار لم يدعو لکه پوښي باندې نو قلت دوی الاعتراض عن لما بلم في واحد في قولك لم يدعو فإن قيل الفرق يحصل بالإعجام قلنا الإعجام يترك كثيرا ولهذا يكتب الواو قد عمر لألا يلتبس عمر لکه پوښ به باندې وایي دلته دا اعجام دې کنه دا پر قول لګي لکه دا لم او لما په منځ کې فرق راشي ځکه دا ذکر کړل و دې نه خو ضربت خبره کوي چې په ضربت کې ولې دا تا جندار بس ته دا وړو یا په